الرحيم. وأما المركب فهو إما تام وهو الذي يصح السكوت عليه أو غير تام، والتام إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر والخزية، وإن لم يحتمل فهو الإنشاء. وإن دل على طلب الفعل دلالة أولية أي وضعية فهو مع الاستعلاء أمر كقولنا اضرب أنت، ومع الخضوع دعاء سؤال ودعاء، ومع التساوي التماس. هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د بیان د مفردنا او د اقسام د مفردنا، وګوري مونږ ویلو اقسام د مفرد چې کوم دی په اعتبار د وحدت المعنی او په اعتبار د کثرت المعنی سره په اوه قسمه باندې وبسو باندې اوه قسمه باندې. نو هر کله چې مصنف رحمت الله علیه فارغ شو د بیان د مفرد او د اقسام د مفردنا، نو اوس شروع کا په بیان د مرکب کې. نو دی وی دا مرکب چې کوم دی دا په دوه قسمه باندې دی، یا به دا مرکب چې کوم دی دا به مرکب تامی، او یا به دا مرکب چې کوم دی دا به مرکب غیر تام وي، یا به مرکب تام وي یا مرکب غیر تام وي. اوس مرکب تام چاته ویل کېږي؟ نو نحو امیر دی ښا مرکب تام چې کوم دی دا هغې ته ویل کېږي چې صحیح وي سکوت په هغې باندې، صحیح وي سکوت په څه باندې؟ په هغې باندې. او یو دی غیر تام. څه شي؟ نو غیر تام برسته راشي بیا غیر تام په دوه قسمه باندې دی. دا مرکب غیر تام یا به مرکب تقییدی وي او یا به مرکب غیر تقییدی وي، یا مرکب تقییدی یا مرکب غیر تقییدی. نو مونږ ویل مرکب تام دې ته ویل کېږي چې صحیح وي سکوت په هغې باندې، صحیح وي سکوت په هغې باندې. اوس دا مرکب تام که چېرته داسې و چې د احتمال د صدق او د مرکب تام به خالي ني، یا به احتمال د صدق او د کذب لري او یا به احتمال د صدق او د کذب دا به نه لري. نو که چېرته احتمال د صدق او د کذب لرلو دې ته ویل کېږي خبر او قضیه. څه ورته وایي؟ او که احتمال د صدق او د کذب نه لرلو څه وایي؟ انشاء ورته وایي. پوهېږئ؟ نو دیوی و اما المرکب فهو اما تامون، هر چې مرکب دی نو یا به تام وي یا به غیر تام وي. مرکب تام چاته ویل کېږي؟ وهو الذي يصح السکوت علیه، دا هغه مرکب ته ویل کېږي چې صحیح وي سکوت د متکلم په هغې باندې او فایده ورکوي مخاطب ته فایده تامه. او غیر تامین یا به غیر تام وي. والتام مرکب تام ان احتمل الصدق والكذب، کچرته احتمال د صدق او د کذب لرلو نو فهو الخبر والخزیه، دې ته خبر اوسه وي. وان لم يحتمل او کچرته احتمال نه لرلو نو فهو الانشاء، دې ته بیا څه ویل کېږي؟ اوس دا انشاء نه ده، دا خو احتمال د صدق او د کذب دا نه لري. خو په دې انشاء کې چې کوم دی دلالت وي په طلب الفعل باندې، په دې انشاء کې څه وي؟ دلالت په څه باندې؟ په طلب الفعل باندې. نو دی وی فإن دل على طلب الفعل، که چېرته دلالت کولو په طلب الفعل باندې دلالتا اولیه په دلالت د اولی څه معنا؟ ای وضعیه په دلالت وضعی سره. که دلالت کولو په طلب د فعل باندې په دلالت وضعی سره، نو یا به سره د استعلاء نه وي، یا به سره د خضوع نه وي، او یا به سره د مساوات نه وي. شرط طلب کو دلالت کولو په څه باندې؟ دا په طلب د فعل باندې په دلالت وضعی سره، په څه سره؟ نو یا به سره د استعلاء نه وي، او یا به سره د خضوع نه وي، او یا به سره د مساوات نه وي. نو که چېرته سره د استعلاء نه و دې ته ویل کېږي امر. د انشاء یو قسم څه دی؟ امر دی. او یا چې کوم دی دا به سره د خضوع او د سؤال نه وي، نو دې ته ویل کېږي څه؟ دعا ویل کېږي. څه ورته وایي؟ او یا چې کوم دی سره د مساوات نه وي، نو دې ته ویل کېږي التماس. التماس کی جاتی ہے. ابر میں لکان دے میں اردو په درخواست کې لګي التماس. تاسو د استاد د لارې ما د التماس معنی التماس څه وایي؟ تاسو پوهیږئ؟
نو فإن دل على طلب الفعل دلالة أولية کچر ده دلالت کولو په طلب الفعل باندې دلالت اولی اے وضعیه دلالت وضعی نو فهو مع الاستعلاء امر نو دا دلالت په طلب الفعل باندې کچر به سره د استعلاء نه نو دا بسوي امر به تقولنا اضرب انت ومع الخضوع او کچر ته دا سره د سنوا د خضوع نو سؤال و دعاء دي تسوي او مع التساوي التماس او سره د مساوات نه شه ده دا التماس ته دا په انشاء کې تقسیم دی ښا و ان لم يدل او کچر ده دلالت نو کولو په طلب الفعل باندې په دلالت وضعي سره نفهو التنبيه دې تبع ویل کېږي څه تنبيه ورته وي کچر ده دلالت نو کولو دلالت وضعي په طلب الفعل باندې دې تسوي دا تنبيه وي او ګوري د انشاء د لپاره هوټل قسمونه دي کنه تمنی ترجی تعجب قسم ندا دا بچا کې داخلي نو دی وی ويندرج فيه وید مندرج دی په دې تنبیه کې مندرج دی پس کې په دې تنبیه کې تمنی ترجی تعجب قسم او څه دا ندا نو مرکبتان په څو قسمه دي دا په دوه قسمه کلم دي خبرو کې زیا او څه انشاء او بیا انشاء په څو قسمه څه په دوه قسمه یا په دلالت کوي په طلب الفعل باندې دلالتا وضعیه د هغه بیا درې قسمونه شو کثره د استعلاء او امر کثره د خضوع سوال او دعا او کثره د مساوات ونو التماس او که دلالت نه کولو وضعی په طلب الفعل باندې نو دا تنبیه ده او په دې تنبیه کې چې کوم دی دا پنځه قسم نورم څه دي دا داخل تمنی ترجی تعجب قسم او څه و اما غیر تامین او یا به کوم دي څه وي بیا مرکب غیر تام دا الله په یو مرکب تقییدی دی او یو غیر تقییدی دی څه مرکب تقییدی مرکب نو فهو اما تقییدی دا یا مرکب تقییدی لکه مرکب توصیفی یا مرکب اضافی کل حیوان و ناطق حیوان موصوف و ناطق څه صفت و اما غیر تقییدی او یا به کوم دی مرکب غیر تقییدی وي د غیر تقییدی مثال لکه کل مرکب من اسم و ادات د اسمنا او د حرفنا الرجل او کلمتون او اداتون قد ضربا بزیدین با حرف جا ادات دی کنا او اسم وزرشتا کنا او کلمتون او الک قد ضربا اقول دیوی زویما وی لما فرع عن مفرد عن المفرد و اقسامه هر کلا فارغ شو د مفرد نو د اقسام د مفرد نه نو شرع فی المرکب و اقسامه شروع یو کا په مرکب کې او په اقسام د څه کې وهو اما تام او غیر تام دا مرکب یا تام یا مرکب غیر تام وی مرکب تام څه ته ویل کېږي لانه اما یصح السکوت علیه یا بصحیح سکوت د متکلم په څه باندې په دغه باندې ای یفید المخاطبه فائده تامه فائده به ورکوي مخاطب ته او ولا يكون حينئذ او کله چې فائده ورکي مخاطب ته نو نه بکیږي مخاطب په دغه وخت کې مستتبعا للفظ آخر به بنکیږي غفتون کې دته د لفظ آخر ينتظره المخاطب چې انتظار کوي د هغه لفظ آخر څوک دا مخاطب وی کما اذا قيل زيدون لك هو ویل شي زيدون سو ویل شي نو فيبقى المخاطب منتظرا نو باقی پاتې کېږي مخاطب انتظار کوونکې لئن يقال دې خبرې ته چې وویلې شي چې قائم او قاعد مثلا او بخلاف ما اذا قيل زيد قائم او کدا اول مرکب تام وي سوې اول مرکب تام وي نو مخاطب چې کوم دی بیا غین رستو انتظار واما لا يصح السكوت عليه او یا بنسې کېږي سکوت په دې باندې نو فإن صح السكوت عليه كشرط سکوت په صحیح کېدو دا مرکب تام شو او که سکوت په نه صحیح کېدو نو دا څه شو دا مرکب ناقص شو او مرکب غیر تام شو بیا دا مرکب تام په دوه قسمه وو کنه خبر اوس انشاء
والمركب التام او مرکب تام اما ان يحتمل الصدق والكذب یا به احتمال د صدق او د کذب لري نو فهو الخبر والكذب د خبر سوی او لا يحتمل یا به احتمال صدق او د کذب نه لري نو فهو الانشاء د شوا وان قيل سره دی لګي کېږي یو سوال واردی سوال پیدا واردی کې وای تاسو کوم دې د مرکب تام په تعریف کې وی چې ما يحتمل الصدق والكذب ما يحتمل الصدق والكذب معترض وي دا خبر چې کوم دی یا به مطابق وي د واقع سره او یا به دا خبر چې کوم دی مطابق د واقع سره دا بنوي مکه چرته خبر دا مطابق د واقع سره دا صدق دی صدق دی او که چرته دا خبره دا مطابق د واقع سره دا نو دا څه دی دا کذب دی نو ته څنګه وی چې خبر احتمال د صدق او د کذب لري خبر خو یا صادق او یا سوي دا کاذب احتمال خو د صدق او د کذب دا نه لري خو شوي وی فإن قيل لك اعتراض کې الخبر اما ان يكون مطابقا للواقع او لا خبر چې کوم دی یا به مطابق د واقع سره او یا به مطابق د واقع سره نو فإن كان مطابقا للواقع كشرط مطابق د واقع سره لم يحتمل الكذب احتمال سلري او ان لم يكن مطابقا او کدی مطابق د واقع سره لم يحتمل الصدق احتمال صدق نو فلا خبر داخل في الحد نو خبر چې کوم دی داخل نشو بس کې دا په تعریف کې نو څوک لګي شوی دی د دې اعتراض نه جواب کړي دی ښا و معترضه دا اعتراض تا د دی وجه نه وکړو چې دلته کې تا دا وو چې کوم دی دا وو واصله منلې دی دې منلې وای واصله او وی عاطفه دې منلې دی ښا او د جمع د فارس راځي وی واصله معنا هغه چې د څه د فار راځي نو د دې معنا دا چې خبر به هم صادق وي هم سوي د صدق احتمال بم لري او د کذب احتمال به لري او هي معترضه زمونږ د ووی واصله نه مراد څه کوم دی هغه ووی فاصله دی سوي نو خبر به یا احتمال د صدق لري او یا به احتمال د څه لري دا نه چې د صدق او د کذب د دواړو لري وایي نو مراد څه کوم دی د ووی واصله نه کوم ووی فاصله دی څه لګا نو فقد يجاب عنه د دین جواب ورکړی شوی دی بأن المراد بالواو الواصله چې مراد چې کوم دی د واو واصله نه او الفاصله هغه کوم یو دی مراد چې کوم دی د واو واصله نه هغه کوم و دی او فاصله دی وو په معنا د څه باندې دی د او باندې لا ښه وو په معنا د څه باندې دی دا او باندې دی هغه او چې د څه د پار راځي د احد الامرین د پار راځي د څه د پار بمعنن په دې معنا سره بأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق خبر عمره خوشاله شي ورو وصير عليه او باقي احسان مو سمي على شيء وأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق خبر چې کوم دی اوس دا معنا شو خبر هغه دی چې یا به احتمال د صدق لري د کذب نه ورته او یا خبر هغه دی چې دا به احتمال د کذب لري د صدق به ورته نه وي نو وو په معنا د څه باندې شو د او باندې شو وایي نو فكل خبر صادق نسبه تبریک نو هر خبر صادق يحتمل الصدق هغه به څه احتمال د سوي د صدق به او وكل خبر كاذب او هر خبر کاذب يحتمل الكذب هغه به احتمال د څه لري نو فجميع الاخبار داخله في الحد نو ټول خبرونه چې کوم دي دا داخل شو پس کې دا په تعریف کې اوس دلته کې د دومره تکلف کو چې دا ووي چې کوم دي د په معنا د او باندې کو باندې کو نو دی وی وهذا الجواب غیر مرضی وی دا جواب چې کوم دی دا درست نه دی ښا څنګه دی ولی ذکر دې جواب حاصل خدا خبر وروته چې خبر صادق دی به صرف احتمال د صدق لري د کذب نه لري او خبر کاذب چې کوم دی به احتمال د کذب لري د صدق نه لري او حال لا دې خبر خو دې ته ویلېږي چې د دوه احتمال څه کوي دا لري نو بنا په دې جواب باندې په تعریف د خبر کې دا يحتملو لفظ نه دی دا پکې لغوه مستدرک دی
بس صرف داسې په خبرو پکاروخه چې الخبر ما صدق و کذب څه شي الخبر ما صدق خبر بیا صادق وي او خبر بیا څه وي کاذب وي نو بنا په دې باندې د احتمال لفظ څخه کوم دی بنا په دې جواب ښه دا يحتملو لفظ شو لغوه مستدرک شو وایي وی لأن الاحتمال او په تعریف د خبر کې چې احتمال ذکر دی لا معنی له دغه د لپاره سمانا وی ما حين اذن بل يجب ان يقال بلکې واجب ده چې ویل شي په تعریف د خبر کې چې الخبر ما صدق او كذب خبر هغه چې یا به صادق یا به یا به کاذب وي نو دی وی والحق في الجواب حق خبره په جواب کې دا ده ګوري مراد کم دی د احتمال صدق او د کذب نه ده مراد کم دی د سنه احتمال صدق او د کذب نه هغه دی چې مونږه مجرد نظر کو هغه مفهوم د خبر ته چې مونږه مجرد نظر کو هغه معنا او مفهوم د څه ته د خبر ته نه کې به احتمال د صدق او د کذب وي ته پوهیږئ وی والحق فی الجواب حق په جواب کې دا دی چې ان المراد احتمال الصدق والكذب چې خبر چې کوم دی احتمال د صدق او د کذب لري او بمجرد النظر الى مفهوم الخبر دا په مجرد نظر سره مفهوم د څه ده کته لهذا او خارج نه کته نظر د څه نه د خارج نه لك لا اله الا الله څه شي لا اله الا الله یو د دې قرائن خارجي دي او یو چې کوم دی دا خبر دی نو چې قرائن خارجیو ته وګورو بیا خو د الله د لپاره شریک دا نشته دا د سره د کذب احتمال نه لري نه پوهیږئ په نسبت سره د قرائن خارجیو ته او دا په نسبت سره نفس خبر ته چې مونږ د صرف د ذات د خبر ته سوکو دا نظر وکړو د احتمال د صدق او د کذب دا لري پوهیږئ وی ولا شک بدی کې شک نشته چې ان قولنا چې دا قول زمونږ چې السماء فوقنا وی اذا جردنا النظر الى مفهوم اللفظ کله چې مونږ ځان لکو نظر هغه مفهوم د څه ته او ولم نعتبر الخارج او مونږ اعتبار ورنو کو څه خارج ته نو احتمال عند العقل الكذب احتمال لري دا خبر پنځ د عقل باندې څه د کذب وقولنا او دا قول زمونږه چې اجتماع النقیزین موجودون ته اجتماع د نقیزینو دا موجوده ګور دا خبره کاذب ده سوي يحتمل الصدق دا احتمال د صدق لري به مجرد النظر الى مفهومه بمجرد نظر سره ته دا مفهوم ته نه قرائن خارجي او ته نه نو دیوی په محصل التقسیم حاصل د تقسیم دا چې ان المرکب التام مرکب تام ان احتمال الصدق والكذب کچر دا احتمال د صدق او د کذب لرلو بحسب مفهومه بحسب د سره نفهو الخبر او الا ک احتمال د صدق او د کذب نه فهو انشاء دي تسوي بیا دا انشاء کوم دی او هو اما يدل على طلب الفعل دلاله اوليه یا بدا دلالت کوي په طلب الفعل باندې په دلالت اولی سره وضعیه په دلالت او لا يدل یا بدلالت دا باندې کوي نو فإن دل على طلب الفعل دلاله وضعيه كدلالت قولو په طلب د فعل باندې دلالت وضعي فإما ان يقارن الاستعلاء یا بدا دلالت په وصف د سره او يقارن التساوي یا بده مقارن وي د چا سره او يقارن الخضوع یا به مقارن وي د چا سره نو دیوی فإن قارن الاستعلاء کشرط دا طلب الفعل دا مقارن و د چا سره نو فهو امر داسوي او وإن قارن التساوي او کشرط په وسو د سره نو فهو التماس داسوي وإن قارن الخضوع او کشرط مقارن د خضوع نو فهو سؤال ودعاؤنا ويږي وإنما قيد